نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين صدق الله العظيم. دا سورة الاعراف نهم سپاره شروع شوا او دا 15 رکوع په سوره الاعراف کې دا او دویم رکوع په نهم سپاره کې دا. الله سبحانه وتعالى د مخکینی قومونو ذکر فرمایي او د څو قومونو ذکر یو فرمایلو د څو قومونو ذکر فراروانو دغه کې رکوګانو کې به ان شاء الله الله پاک بیانوي پای کې د موسی علیه السلام واقعا هم دا خو په مینس کې الله سبحانه وتعالی د نصیحت آموز خبرې کوي چې انسانانو توجه د دنیا دی بدلون را بدلون پلا دی واقعاتو پلا او دی حالاتو پلا مبذول کی او دیت عبرت واخلی. الله سبحانه وتعالی بار بار دا فرمایي چې دا قومونه ما آباد کړی مو بیا می ولا مکم ورکا خو ترقی می ورکا په دنیا کې خو لیکن هغه زما حکومت اونمن د خپل پیغمبرانو خبره اونمن لاغه دروغ غنلا جدید وجنه الله سبحانه وتعالى هغه هلاک. اوس دلته بیا الله پاک ګوره یو نصیحت آموز خبره فرمایي اولم يهد للذین آیا هدایت ملو نشو کسانو ته یرثون الارض چې وارثان جوړ کړي شول پزمکه کې یا وارثان جوړیږي پزمکه کې من بعد اهلها پس د دې د آبادونکو نه یعنی پلار پس زوی راځي دیکه پس بیا د هغه زوی راځي او دغه شان د پس بیا خپل زوی راځي یا اولاد ورپسې راځي نو دا خو آباد الله نشاء نو کچې مونږه وخته وي اصبناهم نو مونږ په مصیبت کې اخته کړو دوی لرا بذنوبهم د دې د ګناهونو په سبب سره. خو بعضې وخت کې مونږه د دې معمولی لغزشونو باندې دی نه رانیسو چې په هره ګناه دی رانیسو دی له سمودي پورې مهلت ورکو خو چې کله الله سبحانه وتعالی وغواړي بس بیا د دې هغه ختم شي مهلت ختم شي ونطبع على قلوبهم نو مهر اولگی یعنی الله پاک فرمایي چې مونږه مهر اولګو د داسې خلقو علی قلوبهم په زړونو باندې. نو الله پاک اوس په چا باندې په کس باندې ظلم نه کوي او نه راغی په زړونو باندې مهر لګي. د هدایت یو مکول ورکی پیغمبرم ولرولېږي او کتابم ولرولېږي خو چې هغې په کس سره یو نافرمانی کوي نو دا داسې شوه چې لکه د دوی په زړونو باندې زنګ خطي وي او مهر پې لګېدلی وي فهم لا يسمعون نو هغې بیا ناوري. د مهر مطلب دا چې ګور تاسو کتلی کنه یو بادشاہ چې بل بادشاہ له یو خط لیږي کنه نو پای باندې یو مهر لګي
او هغه خط اورون کې سړی چې کم دی نو هغه ته دا اجازت نه وي چې دا ته په لار کې کولاو کا او هغه کولاو کو نو هغه بیا مجرم دی هغه وړي داغه خو ډیوټي دا ده چې دی به وړي خو دې کولاول نه شي دی به دا سیلبن به دا وړي او که کوم سیزم چې سیل کولاو شي داغه وقت او عزت کم شي ختم شي نو لہذا الله سبحانه وتعالى فرمایي چې یعنی د دې پزړونو باندې بس بیا مهر لګي بس بیا پدې کې څه دن کېږي نه خې خبرې دې پرېزونو کې بیا دا علي نه بس بیا په هغه پاسه خوېږي ادن نن نوزي نو بس دې پزړونو باندې چې کله مهر لګي نو دې بیا نه اوري او نو وعظ نصیحت په دې باندې اثر کوي الله پاک بیا فرمایي تلک القرى دا هغه بستیانی دي دا هغه کلی دي نقص علیکا چې مونږه د هغه کیسې بیانو اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا من انبائها دا غي د خبرونو نه ولقد جاءتهم او په تحقیق سره راغلی دیتا رسلهم بالبينات رسولان په کولو نشانو سره فما كانوا ليؤمنوا ننو دوی چې ایمان وروړي وي بما كذبوا او په دې وجه باندې دی هغه دروغ وګڼل من قبل د دین مخکي كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين او دغرنګي الله سبحانه وتعالى مهر لګي پزړونو د کافرانو باندې دا سلسله جاری فرمایله ده ما الله پاک فرمایي چې ټول نو الله پاک ګورا نوح علیہ السلام رو لګلو بیا غي هلاک شوي خبرونه من نه نیم 100 کال تبلیغ وته کو بیا هود علیہ السلام الله پاک رو لګلو بیا غو ته څومره وعظ نصیحت کو هغه یمونه من لام خو تبا کو بیا ییندا سی وختن فوختن ټول پیغمبران راغو مونږ وی تاسو ته ذکر وکړو خدا هغه پزړونو باندې مهر لګیدل هغه اوري نه اوس الله پاک مخکې فرمای وما وجدنا لاکثرهم من عهد او مونږ اونمونځل پدې کې اکثر خلق لرا په خپل وعده باندې پابند وان وجدنا اکثرهم لفاسقون او یقینا چې مونږ اومنته زیات خلقنا فاسقان فاجران گناهګار حکم ماتون کی دا الله پاک یعنی دای کې اکثریت اوس تاسو ګورئ په دنیا کې تقریبا 9 عرب آبادی د پدې کې یو عرب یو نیم 2 عرب چې کوم دي مسلمانان دي نور تقریبا ټول چې کوم دي نو کفر دي نو اکثریت شو کنه مثال ته عرب واچو 2 عرب تدال دي کنه شپږ عرب پاتې شو دلته کې الله پاک فرمایي چې اوس دا پاک پمینس کې الله پاک وعظ نصیحت وکړو اوس بیا د موسی علیه السلام واقعا او کیسه الله پاک بیانوي ثم بعثنا یعنی فرعون پورې مسله رو رسیدو فرعونیان راغز مکه باندې او دای بادشاہت شروع شو نو الله پاک هغه تفسیر کو هغه هم پس مکه کې فساد ورپاکو هغه فساد سو چې په بنی اسرائیل چې مسلمانانو پای باندې ظلمونه شروع کړ او غلامان ټول خپل جوړ کړ الان کې یوسف علیه السلام خوراغلو دغه قوم ته او بیا الله پاک دغه بادشاہ په ځکه دغه واچولا او الله سبحانه وتعالى بیا هغه بادشاہت ورکو اخو دې قوم خیر خو کنه وکاله چې کوم دینو بارانونو نو هغه خوب ولیدو هغه خوب مطابق بیا هغه ټول حکمرانان او خپل ارسي برابر کړ دلته الله سبحانه وتعالى فرمایل چې بیا مونږه رولې ګلو موسی عليه السلام ثم بعثنا من بعدهم موسى دغه ټول امتون پس بیا موسی عليه السلام رولې ګلو بیااتنا الى فرعون خپلو نشانیانو سره فرعون طرف تا بیا فرعون طرف وملئه او داغه سردارانو طرف تا فظلموا بها
نو هغه اون منل او بے انصافی او کا ظلم او کو بها په دغه نشانیانو سره چې هغه ته جادو وی دا جادوګر دی او علیم یې ډېر پوه جادوګر دی هغه ته وی اوس دا مخکې واقعه روانه فانظر کیف کان عاقبة المفسدین نو ګورئ چې څه حال شو داغه مفسدانو خلقو چې چا په ځمکه کې فساد کولو خونریزي کوله خونریزي څه کوله اخر کې د بني اسرائیلو الکان ټول قتل کو ماشومان بچو بشو په مړی به ول چاړه راخکا داسې ظلم نو بګور بیا خو الله سبحانه وتعالی ذات او حجت په قائمي چې موسی عليه السلام باوجود د دې نه چې د ټول ماشومان دغه کو قتل کو او موسی عليه السلام په پیدا شو هغه خدای بچ کوم د پکور کې او پاللو د خدای په خپل قدرتونه خي چې انسان داسې نه دی چې زمانه تدبیر نه هغه پټ شي چرتا الله سبحانه وتعالی تدبیرونه چې کوم دي ډیر مضبوط تدبیرونه دي او هغه ټول دنیا لپاره راګیرون کړي احاطه داغه ټول داغه علم هم کوي داغه نظر هم کوي داغه تدبیرونه هم کوي د دې لپاره الله پاک فرمایي چې دغه مفسدان وی حالات وګوري چې ای بیا انجام شو انجام اوس الله پاک داغه بیانوي د موسی علیہ السلام ورتل موسی علیہ السلام چې کله فرعون ته لاړو وقال موسی یا فرعون او وی موسی علیہ السلام اے فرعون انی رسول من رب العالمین زر یو رسول ما د رب العالمین د طرفنا او موسی علیہ السلام خو له شی داغه پکور کیو کله چې تر لاس نه هغه مرګ شو نو هغه قبطیو لکه د فرعونیانو د قبیلې نو هغه ته چې پته ولګي د وارنټ گرفتاری وستا الله سبحانه وتعالی چې حفاظت کوي د په کابینه کې یو سره داسې و چې هغه एकदम هغه ته خبر وکړي چې ورپسې سوال جواب وروړي ګور چې په پښپوزه کني سار بدی نسی او مړکای دی داغه او هغه مسلمان شو خو په ځل کې مسلمانی وو فرعون سره سخت بغض او حسد خو په خله غږ نه کول نو ته چې کله پته ولګي او مشوره وشو نو دې په مشوره کې خو ناس په دغه مشرانو کې دیم مشرو دا موسی علیہ السلام ته چا خبر کولو دغه خبر هغه ورپس خبر راوړي ګورو چې تش په پښپ باندې دي زنوزا او ستا وارنټ گرفتاری او د قتل لغړي ایشو شوی دی نو الله پاک چې کوم دې دغه کو نو دې کله چې دور دغه واقعه به زه په ځای راځي پورا په قران شریف کې بیا به تفصیل ورسره بیانو اوس دلته مختصرا تاسو ته وایم دغه نه لاړو او بس د ملک نه بار وته شعیب علیه السلام قوم ته رسیدو الته لس کاله تقریبا ته یا لس کاله تیر کو او د هغه ځنه پس هغه بیا خپل بیبي لور ولا وعده کا او هغه بیا ځان سره راوستا پلار کې الله سبحانه وتعالی په کوه تور کې د نبوت ورکو چې نبوت ورکو نو الله وته حکم کو چې تو فرعون لاشه دوه دا عذر کو چې یا الله اخو ډیر جابر او ظالم انسان نه هغه خو ما سره صدقو کی وته چې ته مې یریګه تا سره زیما او ته دا امسو ګرځو امسه چې ګرځو لاج د هاتي جوړ شو وی بیرو نسا چې بیا لا سر واچو بیا امسا شو بیا دغه شانتي ورته وی چې الله ترخ کیو منډلو چې نوې وستو هغه دا چې پلکوالو چې برېخره کول ټول ملک رانا کو ورته دا دوه معجزې مې ورکې او لاړ شه بیا ورته یې رجدا سکار دی چې زما خو دا جبم داسې د کوټین خلی او بلدار چې زما دا رور ما سره معاون کا هارون علیہ السلام رور ورته چې دې ما سره معاون کا چې دې ما سره لاړ شي او دې نو زمونږ دغه مضبوط شي او دې په خبرو کې هغه ډېر لوی مقرر او ډېر خدای پاک ول ډېر خپل جبه ورکړي او ډېر لوی هارون علیہ السلام نو هغه ور سره الله وتعالى زبر ستاره سوال من قبول کړه سره معاون شو اما پیغمبر کو نبی می کو بس هغه نبی کو او هغه ته می چې نبوت می مغلم ورکو بس دوه ځان سره بدې دوار العربیا اسی وی چې دوه کسانو جمعاتي یواز سره یریږي کړه
خو چې دوه کسان په ځنګل هم ورځي په غرم خیږي په هر څه خیږي او چې یوازې نو داسې ګوري چې دوه کسان خبرې اترې کوي خپلو کې رواني نو هغوی په غرونو باندې ځي او په صحراګانو باندې ځي او په سمندرونو باندې ځي څه پروا نه دا د الله سبحانه وتعالی یو قدرت انسان یوازې هېرېږي او دې چې د سره چې ماشوم هم وي نو دې بیا ډاډی دلته الله سبحانه وتعالی دلته کې دا فرمایي خو دلته خو الله پاک دغه واقعه نه بیان کړ دا ما په تفصیل په تور باندې تاسو ته ذکر کړ چونکې بیا دا واقع نیمګړې پکې راځي ځکه چې داسې اوس زه تاسو ته ترجمه وکړم نو ترجمه خو بس داسې چې ته کوې نو هغه په منځ کې هغه خو واقع پاتې کېږي دا نورو ځایونو نه بس موږ تفصیل روچت کړو دلته برابر کړو نو اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي چې هغه ورته ووایي چې زه رالېږلی شویم تا ته د الله له طرف نه رسول حقیق علی او دا زما منصب دی الله اقول على الله الا الحق چې نه وایم زه په الله باندې مگر حق خبره وکوم چې الله سره څوک شریک نشته اصل خبره سره الله سره څوک شریک نشته او ته د خدای دعوه کوې لہذا دا څه دروغ وایې ته خدای نه دلته ته ورته ووایې که نه ګوره الله پاک څونه ښکلي الفاظو کې استعمال کړي چې زه به هغه خبره کومه چې کومه حق خبره یې د الله طرف نه ما راوړې ده نو هغه قد جئتکم ببینة او د دې ثبوت دا دی چې مالا الله پاک کولاو نشانې را کړي دي من ربکم د رب د طرف نه تعالی څه په نشانو سره راغلم او هغه نشانې زه تا ته پیش کوم د خپل پیغمبر ولې چې هغه ورته چې ته کومه په نوم زما په کور کې لوی شوی او بیا د مرګ د لاس وتښتېد توس چېرته لاړې دونه موده غیب وي نو توس را پیدا شو نو توس ما ته مخې ته چیلنج کوې مې ودرېږې ښځه نو وایي وایه څه چل دی نو هغه ورته وایي چې ما له خپل رب چې کوم دی نو غټې غټې نشانې را کړي دي فارسل معیه بني اسرائیل نو لہذا ما له الله پاک نبوت را کړی په ما باندې ایمان هم راوړه او دا بني اسرائیل ما سره پرېږده چې زه دوی بس بوځم او دوی باندې ظلم او بربریت مه کوه او ته چې کوم دی مسلمان شه نو قال او ورته څه وایي ان كنت جئت بآیة که چېرې ته تا راوړي وي څه نښې نشانې فأت بها نو هغه پیش کا دلته کې ان كنت من الصادقین که چېرې ته رښتونی په خپله خبره کې نو فالقى عصاه نو وغورځوله هغه خپلې عصا لره عصا یې وغورځوله فاذا هي ثعبان مبین نو شوه هغه لویه اجدها ژوندی اجدها ترې غټه جوړه شوه ونزع یده د دې نه پس څه چلې وکړو چې لاس یې په ورکو په ترخ کې فاذا هي بيضاء للناظرين نو هغه چمکیدونکې شو خلکو د پاره لیدونکو خلکو د پاره هغه چمکېدلې لاس راووتو د ترخ نه دا لاس چې دا وګوره دا خو چمکېږي نه که نه او چې داسې به یې کو داسې به یې راښکو داسې به یې کو بس سم ته به یې غټ لیټ دی داسې ښکلې رڼاګانې به ترې ختې دا دوه معجزې هغه ته الله پاک ورکړې وې سري اوس چې کله دا دوه معجزې هغې ته پیش کړي ځای په ځای به نور تفسیرونه راځي ورسره به کوو انشاءالله خو دلته کې الله پاک څه فرمایي ځکه چې موږ بیا دونه تفسیر بیانو بیا ټوله واقعه په دې کې تېره شي اوس د الله د کلام خبره کوو چې هغه الله پاک څنګه ښکلی فرمایي قال الملأ نو دوی په جواب کې چې کله دا دواړه معجزې ورته پیش کړي نو د سرداران ووي من قوم فرعون د قوم د فرعون والنا ان هذا لساحر علیم دا خو یو ساحر دی او ډېر لوی ماهر او عالم ساحر دی یعنی پوها ساحر دی جادوگر دی داغه سرداران او فرعون وی چې دا خو ډېر پوها جادوگر دی یرید ان یخرجکم من ارضکم دی خدا سے غواړي چې وباسي تاسو د خپل ځمکې نه او د ملک او د دولت نه د ځمکې نه مو بې دخله کوي فماذا تأمرون نو فرعون اوس خپل
درباریانو سره او سردارانو سره مشوره کوي چې تاسو څه خیال لري، تاسو څه امر کوئ د په باره کې، څه مشوره مال را کوئ چې دی خو ما ته ډېر ماهر غونتې د خو د 10 کاله بار تیر کو او د خو ډېر ماهر جادوګر دی، لہذا دی خو مونږه او تاسو ټول د دې ځمکې نه وباسي، حکومت رانالي، ځمکه رانه قبضه کوي، په ملک مو قبضه کېږي، نو لہذا تاسو څه خیال لرئ؟ قالو نوی ولا جواب ورکو ارجه و اخاهو انتظار وکته یعنی پریږي دا او دلرا او د دې رور لرا یعنی سو تغږ وکوا اوس لا فلان ګور الله سبحانه وتعالى چې سړي حفاظت کوي کني هغه ته څه مشکله و مثال هغه وخت به هغه خپل جلاتانو توغیر چاپیر فوج ته حکم کړو چې ویني صحیح ما ته وخت شي تاسو ویني صحیح نو هغه برانی ولې و بس خدا نه خواسته سرونه به دوړو نه وادي خو تو کسان کنه او دومره لوی دربار او فوج او دغه پریزیدنت هاوس او وزیر اعظم هاوس کې څو خبره کولی شي نشي کولی ولې چې ګیر چاپیر پولیس ولاړي عدالت کې څو خبره کولی شي نشي کولی دلته کې الله سبحانه وتعالى هم دغه فرمایي چې ګور دای په زړونو باندې الله پاک چې کوم دی یو دغه نازل کو رعب او دا رعب د وجه نه ټول دا وی چې دیله مهلت ورکړي دی پرې دی انتظار ورته کوي وارسل فی المدائن حاشرین او لګه په کلو کې خلق لرا یعنی ټول خاریو ته خلق لګه چې راجم شي او ساحران غټ ساحران پوه ساحران دغه چې داسې خپاخه جادوګر وي هغه راوله چې د سره مقابله وکړي یاتوک بكل ساحر علیم چې راولي تاسو ته هغه ساحران یعنی جادوګر علیم ډیر ماهر او علم والا چې د مقابله وکړي نو هغه استاد ټول ملک خوارق او ټول ملک وی الکه چې څوک غټ جادوګر وي ماهر وي ولا خادي خو سره نه منم هغه راولي او هغه ټول روغ وخترو پته نشته چې څو نه مفسرین حضرات څوک څونه فرمایي خو ډیر تعداد کې خلق راغله نو ټول ملک نه راغون شو مصر کنه نو ټول خاریون او غټ ماهر او جادو وي په دغه وخت کې ډیر زیات وو ګور الله سبحانه وتعالى چې کوم وخت کې کوم چیز ډیر زیات نو د هغه مقابله لپاره الله پاک هغه پیغمبر لا دغه ور کوي د مقابله لپاره هغه چیز ور کوي نو چې په دغه وخت کې د سحر او جادو ډیر زیات په دغه ملک کې نو الله ولا ګور کونټه نه اجدها جوړه کا نو هغه دا ایوی چې دا دونه غټه بیاستې مړ دا خدا دونه اونته کونټه دی نه بس دغه جوړیږي ای رو باړو سونو رو رسې چې غټ خاماران ته جوړیږي هغه ته جوړای نو دا خو ورته سم نه دی را ولا ورته د مقابلو کې چې دې پړ کی بس بیا بیرونی شو دلته کې صلی الله سبحانه وتعالى فرمایي چې وجاء السحرة فرعون او راغلل هغه جادوګر فرعون ته قالو نو هغه مخکې خپل مطالبه پیش کوي کنه ان لنا اجرا زمون د پاره بس ضرور سوي کنه یعنی سینام وغیرہ به کنه چې دا دون لوی غټه مقابله کوو کنه نو هغه ګوره مخکې خپل ځان د فکر دیدار سړي هر سره شرط زینو پس تم باندې دي نو ان كنا نحن الغالبين خور سره دا وی چې کچې مونږ غالب شو نو بیا به مونږ د پاره انعام او اکرام او پیسې ټکوي کنه بھائی جادوګر مخکې د پیسې خبره پخوله چې څنګه بیا بادشاہ زمونږ مخوادي خوشي پته وته نو چې د الله سبحانه وتعالى په بادشاہي کې د روان دي او الله جنت ته بوزي ای ته څه پتا وا اوس دلته کومه الله سبحانه وتعالى فرمایي چې قال نعم ورته چې او بالکل بو تاسو د پاره یو شی وي وانکم لمن المقربین او تاسو بلکې زما د مقربان خلق نه یي زما پر دربار کې به تاسو به اجازه ته زئی راځي
زما پر ملک کې به اجازه ته او تاسو بار سره قدر او عزت کوي تاسو مقابله وګټئ کنه. نو مقرب دا د ټولو نه اوچت لفظ دی. مقرب هغه سړي ته ویلی شي چې هغه بالکل ډېر نږدې وي، چې ستا د کور سره وي، ستا یعنی هر یو شی بالکل باوري او هغه بالکل بې تپوس څوک پولیس هم ته تپوس نشي کولی، فوج هم ته تپوس نشي کولی، وایي نه بس زما فرعون له مثال هغه یا هغه وخت مقابله وګټله نو بس چې ویې فرعون له زموږ او دا خو یاره دی خو بس پرېږده دی خو بس باچا دی دی خو بوزه دی خو د هغه ډېر خوښ دی بویه ځي ولا. نو مقرب ذکر الله پاک د مقربانو په باره کې فرمایي چې دا مقربان چې په مسلمانانو کې به خدای پاک کوم جوړی کړه نو هغه به خاص مقربان هغه د الله پیغمبرانی او بیا چې څوک ډېر په الله باندې عاشقانی او دیوانه وي په الله باندې هر یو شی داو کړي وي دنیا او بسر څه هغه به د الله مقربان جوړیږي. نو دلته کې دا د پیسو ټکو خبره نه ده وي یار څه ستاسو دي بیا مقربان به یي. نو اوس قالو دیوس شرکو یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا آیا تغرزه د خپل امثال را و اما ان نكون نحن الملکین یا مونږه شو غرزون کی د خپل بیاستو او بانوسونو لرا یعنی د خپل څه تاول ښکارا کوي کنه مونږه ته ښکارا کو. نو دلته کې علماء دا لیکلي چې د ادب مظاهره وکا. ادب څه ته وایي؟ مشروط دي ته وایي چې بس د ټول نمخ کې میدان ته رودانګي او بس درز جوړ کې او یاله کدا غرضان خي. نو هغه د ادب مظاهره دا وکا چې موسی علیه السلام ته وایي چې تاسو ورځوي او کنه مونږ ورځو کنه خپل جادو مونږ خپل ښکارا کو که تاسو ښکارا کوي. دلته کې الله سبحانه وتعالى ګوره دا غي ذکر فرمایي قال القوا. نو موسی علیہ السلام ول اجازت ورکو چې تاسو ورځوي کنه. فلما القوا سحروا اعين الناس کله چې وګرځول هغه خپل لاټیانی او بیاستي سحروا اعين الناس نو سحر وکړو د خلکو په سترګو باندې د ټول خلکو سترګو باندې سحر او جادو شو. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم او مرغوب کدا ټول خلق او روي یو ډیر وی جادو سحر عظیم ډیر وی جادو یې ورو وی خاماران جوړ شو غټ ماران جوړ شو هغه بیاستي او غټ بانوسونه چې وګورځول وی دا غانو داسې خړمبوګان او کې غم او غړم به جوړ کو بس کنه ډېر خوشاله شو خلک هم ډېر خوشاله شو خلک ډېر دغه شو چې لکه اوس د دې مقابله د یو کونټه بسو کی د یو کونټه بر دې سب مقابلو کی فزرو کې دا خبره کوي کنه. واوحینا بل دې کې الله پاک فرمایي چې لغونته موسی علیہ السلام په ځل کې داسې یاره غونته راغه چې الله دا دوبره غټ سيزونه دي او دا زما دا کونټه را تاب د دې په مقابله کې خدای اسم نه ده. دا موسی علیہ السلام کنه وی هارون علیہ السلام خو ته ولار دي کنه. واوحینا نو موږ وحی ک الله پاک فرمایي الی موسی علیہ السلام طرف ته ان القی عصاک او دې غرزه د خپل عصا فاذا هي تلقف ما يافكون. نو بس څنګه وګرځولا نو بس رو یو غړم کړو چې په غړم سره یو شل ناری کړو بس هغه ټول اجدهاګانی او ماران او هغه بانوسونه او هغه رسې خپ تیری کی ګوره د الله سبحانه وتعالى دا دلته کې الله پاک فرمایي چې خو چې دا سره تاو شو کنه ټول ګراوند له هغه څه غون کو
دلته کې علماء دا لیکلي دي چې وایي بیا داسې خوله وازه که که نه نو وایي فرعون هم دا داسې وتښتېد او هغه درباریان یې وتښتېد او توبه استغفار بعضې خو ډېر دغه لیکلي دي چې متیاز هم ترې لري او تا خبر سي پرېښو نو بس بیا دلته کې فوقع الحق الله پاک وګوره دې خبرو ذکر نه کوي داسې مفسرینو خبره ما تاسو ته وکړه دلته کې الله سبحانه وتعالی ډېر صفا بیان فرمایي فوقع الحق نو واقع شو او ثابت شو حق وبطلا او باطل شو ما كانوا يعملون هر هغه څه چې هغه کول کم کارونه چې هغه کول هغه ټول باطل شو فغلبوا نو پس مغلوبه شو هنالک په میدان کې په دغه ځای کې وانقلبوا صاغرین او دا ټول چې کوم دی نو واپس شو ذلیل او خوار وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اوس دلته کې الله پاک ګوره څومره لوی کرم کو جادوګر په دې خبره باندې پیښ شو چې دا جادو نه دی ځکه چې جادوګر ته خو خپل جادو پته وه چې دا مونږ د خلکو پر سترګو باندې یو دغه پرده غوندې راولو او هغې ته دا رسۍ او باڼه چې کوم دی نو دا ورته دغه ښکاري ماران ښکاري اصل کې خو دا ماران نی او دا د دا کونټه کې ضرور الهي طاقت دی چې دا یو کونټه یو عصاوه او هغې دا ټول هر څه حړپ کو او بیا خوله وازه کړې ده نو لهذا څه چلو شو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ او دا جادوګر چې کوم ټول په سجده کې پرېوته قالو او سجده کې پریوتو سره سووي وی آمنا برب العالمین مونږه ایمان وروړو پر رب العالمین باندې چې د عالمونو رب دې په هغه باندې ایمان وروړو اوس الله پاک فرمای رب موسی و هارون او پر رب د موسی او د هارون علیه السلام باندې هغه خو بزان ته رب وی کنا انا ربک الاعلى یعنی اعلی رب ما زستانه پارا یا ستاسو پارا انا ربکم الاعلى یعنی ستاسو هغه اعلی او چت رب زیما دلته کې هغه ور سره دا تشخیص کو چې څنګه فرعون وایي چې دا زما د پارا د سجده وکا ما ته سجده وکا نو ورته سجده رب موسی و هارون پر رب د موسی او د هارون علیه السلام قال فرعون نووی فرعون آمنتم به قبل آیا ایمان روڑو تاسو پا دباندی مخی ان آذن لکم د دین مخی چی اجازت در کرے ما تاسو تا د دی خبری یعنی مانا مورو تا پوسو نکو او اس چکم دے پاغبان تاسو ایمان روڑو ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینتی بیشک دا خو تاسو خفیه سازش کرده او تیار کړه مې په دې کلی او په خاریو کې تاسو ټول د مرګري ما تخکاري اوس وګوره چې څوک حق خبره کوي د مرګري نو هغه سوي ورته چې دا خو تاسو ټول مکر ماته جوړ کړی دی په دې خاریو کې تاسو د مرګري پټ پټو اوس چې کوم دی نو لا ځان لتخرجوا منها اهلها د پاره د دې چې وباسي تاسو د دې هغه اهل فرعونیانو لره د ځمکې نه د دې وطن نه فسوف تعلمون نو ډېر زر به تاسو ته د خپل حرکت پته ولګي چې تاسو د سجده زمانه بغیر بل خدای ته څنګه وکړه دا خو تاسو پروګرام د سره مخکې د سیټ کړی دی خفیه تدبیر مو کړی دی نو بیا ورته د سزا واوروله سزا ورته څه واوروله ورته وایي لو قطعن ایدیکم ضرور به کټ کم ستاسو لاسونه وارجلکم او خپې من خلاف مخالف یعنی چې خیلاسی نو ګس خپه وي چې شل شي او ګوډیان شي او دغه شي من خلاف یعنی خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين او بیا پدیم نه بیا به مو په سولې باندې خېجو مو میخونه به در باندې ټکوام قالو دوی ورته سوي د ایمان طاقت خون داسي کنه
ایوه توي ان الى ربنا منقلبون مونږ خپل رب په لور واپس لاړ شو کنه دا دای چې سوي هغه طرف ته ولاړ شو جنتونو ته ضرور رسو کنه بریکه کنه په سلیمو کنه بس سره سره کې او خو بس اوس مونږ ته حقیقت معلوم شو اوس بس مونږ مسلمانان شو پاکه مسلمانان شو دیواډول نیو فرمایي چې وما استلته کې الله پاک فرمایي وما تنقم او ته انتقام ناخلي بنا زمون الا ان آمنا مگر دا چې موږ ایمان وروړو به آیات ربنا پاغا نخا او نشانو د رب باندې یعنی الله چې کوم نشانه وروړي ګلګور هغه یو اساوا او غیر اجدا جوړ شو زموږ غټول پوری او هغه څومره سحر او غیر دوار تیر کو نو موږ د الله نشانی ولید کنه چې دا د الله سچ او حق پیغمبر دی او دا نشانی صحیح ده دا جادو نه دی او نه دا جادوګر دی دا د الله پیغمبر دی لما جاءتنا چې کله زمون مخ ته دا خبر راغله موږ او پیژندو چې دا حق او سچ دی دا خبره ربنا افرغ نو بیا الله ته متوجه کیږي اوس جادوګر باندې خو سزا وخته بادشاہ خو مفعول والا نه دی نو ورته عیسی وی ای زمون ربا ته افرع علينا صبرا مونږ لدی په مونږ باندې دا صبر روره لکه مونږ لدی د صبر راکې د پرې سزاګانو باندې وتوفنا مسلمین او یا الله مونږ په داسې حالت کې مرګ راولي چې مسلمانان یو څنګه دعا وکړه دومره خپل دعا وکړه ځان ته چې یا الله اول خو دا دې چې مونږ لکه تکلیف راکې لاس ورانه پرې کوي خبر رانه پرې کوي فزیر علی صبر راکې بیا هم په صلح خېږي او یا الله ګور چې د مسلمانانو د دې تکلیف د وجنه مونږ غوړو استقامت راته نصیب کړي دا څومره لوی دعا ده دا دعا وخت کوي چې الله مونږ ته استقامت نصیب کړي چې دنیا پیسې دولت زموږ ایمان خراب نکړي یا عیاشي وغیرہ یعنی دا زمونږ ایمان خراب نکړي دا ډېر لوی دعا ده نو الله پاک دا دعا کوو چې یا الله مونږ چې کوم دینو ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على وتوفنا مسلمین یا الله مونږ له مرګ راولي نو د مسلمانۍ په حالت کې نو دا غوړې ډېر لوی دعا راولي چې سړی ټول عمر به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی کافر دی او هغه په کفر کې ټول عمر تیر کړی وي او هغه مړ شي په کفر باندې لاړ شي نو په هغه باندې زه دومره خپریم خو چې یو مسلمان یو ټول عمر په مسلمانۍ کې تیر کړی او په آخري کې کفر وکړي او د کفر ته لاړو نو په ده باندې ماله ډېر افسوس راځي چې ټول عمر څومره نیکۍ دی وکړي او څومره دغه وکړو په یو کلمه ویلو باندې یعنی هغه د کفر کلمه ویلو باندې ته لاړې د دنیا نه هغه ټول هر څه برباد شو نو په داسې سړي باندې زه ډېر زیات خفه کېږم الله پاک ولې داسې حالت نه په امان کړي او یا الله مونږ ته په دې قرآن باندې د عمل توفیق نصیب فرما کړي یا الله په دې کې که زموږ نه څه کمې زیاتې په معنا او په مفهوم کې شوي وي مغفرت وکړي مونږ ته زموږ اولاد ته ټولو انسانانو ته هدایت نصیب کړي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران یا الله شفایاب کړي څومره قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي د چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانو ورته پوره کړي د حق حلالو د رزق فراز سبب زما او ټولو مؤمنانو مسلمانانو سره پوره کړي او یا الله بیمارونو مو شفایاب کړي قرضونو نه مخلاص کړي او د حق حلالو د رزق فراز سبب د ټولو مؤمنانو مسلمانانو کې زمونږ آبا او اجداد چې کوم وفات شوي د نن نه مخکې د هغوی د ټولو مغفرت وکړي په آخر کې مو د عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله